سیزونه به اوس لږ نور اډوانس کیږي. نو که په زړو سیز نه پېښ شوی نو بیا هغه ویډیو وګورئ او بیا هم که څه مسله وي په هغه ګروپ کې تپوس وکړئ، د هغې سکرین شاټ شیر کړئ، زه به درله خامخا جواب در کوم. په دې کلاس کې به اوس مونږ یو پریکټیکل کوو. پریکټیکل دا دی چې ما سره یو ډمي ډیټا ما راغستې ده او د دې مونږ یو ریزلټ شیټ تیارو. دا ټوټل مارکس او دا پرسنټیج به هم ډیفاین کوو، په دې به څنګه کار کوو. د دې لپاره به زه ډومبي دا ډیلیټ کړم چې په اسانتیا سره زه تاسو ته وښودلی شم. د ټول نه ډومبي راځو. رول نمبر ټیک دی، سټوډنټ نیم دا ریپ ټیکس لګېدلی دی، ټیک شو. دا ټوله ډیټا ده، ټوټل مارکس دی، پرسنټیج دا به دې کې مونږ راولو. څنګه به کوو؟ د ټول نه ډومبي خو زه یو رو انزرټ کوم بره او دلته فار ایگزامپل نوم لیکم چې ګورنمنټ های سکول، بولډ کوم او سایز ولا چینج کوم 16 کوم. اوس زه غواړم چې دا ډیټا ټوله دې پورې راشي، نو زه به دا ټول سلیکشن وکم او په الاینمنټ کې به زه راشم مرج اینډ سنټر باندې به کلیک کړم. دا ما سره سنټر شو. اوس تاسو که یو دې سیس ته پام کړي دلته یو لاین ښکاري، دا هر وخت که نه ښکاري تاسو ته نو په کیبورډ کې کنټرول F2 به پریس کړئ او چې واپس دې ځای نه به لاړ شي نو دا به تاسو ته راشي. دا د پرنټ ایریا ده، یعنې زمونږ پرنټ به څومره دا وګوره دی خوا دا زمونږ پیج اخیره ده او دا زمونږ د پیج ویډ دی. نه دې نه خوا چې پرسنټیج راغلی دا نه پرنټ کېږي. نو اول خو د دې سمون پکار دی. سمون به څنګه راولو؟ دلته موږ سره ځای نشته چې زه دا دونه وړوکې کم چې دا ډیټا ما سره سمه راشي، خو زه یو بل کار کولی شم، زه د دې لی آوټ چینج کوم. نو لی آوټ په ورډ کې هم ما ښودلی دي، دلته هم په پیج لی آوټ مینو ته به راشئ او په دې کې به اورینټیشن باندې کلیک کې. دا پورټریټ دی یو لینډسکیپ دی. پورټریټ کله چې موبایل تاسو نیغ په نیغه نیولي دا پورټریټ موډي، خو چې کله تاسو ویډیو فل سکرین کې یوټیوب کې بیا څه کوئ یا گیم پکې کوئ پبجي والا که څوک نو هغې بیا چې کله تاسو په هغه څه کوئ دې ته لینډسکیپ موډ وایي. زه به دلته راشم په دې لینډسکیپ موډ به کلیک کړم. په دې لینډسکیپ اورینټیشن چې ما کلیک کړ نو اوس وګورئ هغه کرښه دې خوا راغله، خو دا ګریډ لاینز دي. زه دا لږ شان زوم کوم، د دې ځای نه زوم کوم چې ما ته لږ څیزونه سم ښکاري. دا ګریډ لاینز دي، دا ما سره پرنټ کېږي نه. کنټرول F2 به پریس کړم او اوس دلته وګورئ نو دا بارډرز نه پرنټ کېږي. د دې لپاره به زه ډومبي غواړم چې زه دې له بارډرز ورکړم. نو زه به د دې ځای نه دا سلیکشن وکړم تر د دې ځایه پورې او زه به هوم مینو ته راشم او په دې کې به په دې فونټ مینو کې دلته به زه بارډرز باندې کلیک کړم. آل بارډرز به زه سلیکټ کړم، ټولو ته بارډرز راغلل. کنټرول F2 باندې زه بیا چک کوم چې یا دي که نه دي، بالکل دي، صحیح ده. پیج 1 of 1 ټیک دی. ها واپس شاته کېږم، بیک مې ووه یا اسکیپ به ووهئ، په هغې هم راتلی شئ. اوس دا ټوټل مارکس خو ټیک دی، خو دا پرسنټیج دا لیکل ما سره دلته ځای شته، نو زه که دا غټوم نو هم زه لږ غټولی شم. ټیک ده. دغه شانتې دا رول نمبر داسې دا نوم د سپیس زه لږ غټوم، دغسې راغی. دلته وګوره دا ما سنټر الاینمنټ کړی دی او میډل الاینمنټ هم شوی دی. اوس څه کوو؟ ټوټل مارکس راځو. اوس به زه ګورم چې آټو سم هغه کومه فارموله ده به زه دلته اپلای کوم. دې کې به یو څو فارمولې اپلای کېږي، سیز به ایډوانس کېږم، خو زه کوشش کوم چې څومره بیسک نه بیسک وکم چې هر یو کس پې پوه شي. د ټولو نه ډومبي یوه خبره یاد لرئ چې کله هم په اکسل کې مونږ فارموله په یو سیل کې انزرټ کوو نو از ایکول ټو به خامخا ور انټر کوو. سټارټ به مونږ د از ایکول ټو نه اخلو، ګینې نو فارموله مونږ سره کار نه کوي. لکه زه تاسو ته هسې اګزامپل لپاره یو کوم چې از ایکول ټو مې ووه او 2+3 مې ووه سلیکټ کړل په کیبورډ کې، او چې کله څنګه انټر ووهم نو د دې ماته ریزلټ شو. اوس از ایکول ټو زه نه وهم او 2+3 وهم او انټر مې که نو ماته ریزلټ نه شو کوي، بلکې د 2+3 د ټیکسټ واخیستو. دا د یو فارموله کې وانخسته، وجه څه ده؟ از ایکول ټو نښه مونږ نه ده اچولې. نو خامخا چې کله هم فارموله مونږ لیکو نو مونږ د هغې دپاره څه کوو؟ از ایکول ټو ولیکو او هغه بیا چې څه فارموله مونږ ولیکو د هغې نه پسې مونږ انټر کو. مونږ دا امیجن کوو چې دا ټول د دې ټوټل مارکس 100 دي، نو دا څو دي؟ 15 سبجیکټس دي. نو 15 سبجیکټس از ایکول ټو 15 سبجیکټس دي او د یو سټیرک به ووهو، د ملټیپلای لپاره سټیرک یوز کیږي، او د یو پیپر مارکس زه 100 کومه نو 15
5 ملټیپلای بای 100 او واپس انټر وهم نو ما سره راغل 500 1500 ما سره راغی. دا ټوټل مارکس شو. خو زما اوس پکار دی چې د دې ماشوم یا د عایشه خانو څومره مارکس اخیستي دي هغه کاونټ کوم زه د هغې زه سم روباسم. نو زه به دلته د ټوټل مارکس نه یو مخکې یو سیل یو پوره کالم انزرټ کول غواړم. زه به په دې باندې راشم رایټ کلیک وکم انزرټ وکم. اوس دلته کې دلته زه obtained مارکس کوم. وخت دغه obtained مارکس یعنی د ماشوم څونه اخیستي دي. دلته کې دا مارکس خو د بم یو شانتي دا ټوټل مارکس او د دې ټولو به یو شانتي. نو زه څه کوم لاندې نه چې کاپي کوم نو یو خو زه دا کوم چې دلته به راشم او په کیبورډ کې کنټرول ډي یا دلته په فیل کې زه راشم او فیل ډاون. خو د ټولو نه اسانه طریقه بیا دا ده چې زه دا سلیکټ کم او عمده یو سیز یو فارموله کاپي کوم نو بیا په یو سلیکشن کوم. زه راغلم او دا پلس ساين چې څنګه چینج شو په دې ما سلیکشن کو لاندې پورې راغلم او الته مې بیا د ماوس کلیک پرې خودو نو هغه ټول 500 ما سره لاندې پورې راغل. اوس obtained مارکس لپاره فارموله اپلای کول دي د از ایکوال ټو نه شروع شم او سبا کومه نو موږ سره یو ډایرکټ د سم فارموله ده یو موږ پلس کولم غواړو. زه په دوانو طریقو کومه د پویولو لپاره از ایکوال ټو ساين ولګېده. اوس انګلیش ترال په دې ما کلیک دلته کې ویلیوز یې وانه خستل بلکې د سیل نوم یې واخستو. ډي کالم دی او 3 رو ده نو څه ترې جوړ شو D3 ټیک شو. ورسره زه بیا پلس کم بل د میتس ده نو دا څه شو E3 به شو چې په دې زه کلیک کم بیا E3 شو ټیک شو. بیا زه په شفت کې از ایکوال ټو مې پریس کو په کیبورډ کې دی نه پلس جوړ شو او ساينس مې سلیکټ بیا پلس بیا اردو بیا پلس بیا دا ډیټا. لږ دې ځای ته سوچ وکړئ دا ویلیوز نه راوچتئ بلکې دا د سیل نوم راوچتئ. د دې لپاره راوچتئ که دا لاندې سیل بدل شي یا دې کې ډیټا بدل شي چې زما دا ډیټا زه په خپله چینج کوم. که چېرې دا زه تاسو د خیر یو ډیمو کوم. اوس به زه انټر ووهم نو دا د دې ماته ټوټل سم راغی. که زه دا سلیکشن وکم او دې ځای کې زه وګورم نو هم دلته سم څه دی 399 دی او هغه هم دلته ټیک دی. زه که دلته چینجز کوم د دې 74 په ځای زه 75 کوم نو دلته به هم ما سره ډیټا چینج شوه. که چېرې د ویلیو صرف راخسته وي نو بیا به ما سره عمق مینولي هر څه کېدل. خو د دې لپاره چې دا مینولي ونشي نو د دې اټومیټیک کول لپاره د دې سیل نوم راوچت او دا ایکسل یعنی دا سپریډ شیټ جوړ هم دی لپاره دی. دا په پلس باندې فارموله رااله. که زه نیغ په نیغه د سم فارموله لګوم د هغې لپاره به زه بیا راشم د سیل ته از ایکوال ټو او سم به ولیکم SUM سم. سم مطلب ټول پلس کول دي او بیا به زه څه وکم شفت او بریکټ اوپن بکم. شفت 9 چې پریس کوم بریکټ کله اوپن شي ما سره. اوس زه څه کوم اوس دې ته وګوره زه سیکوینس کې راځم. دا ډي کالم دی او د دا رو څه نوم دی 4 نو زه به دلته که کلیک کوم D4 راغی. که کلیک کوم نه او لیکم چې D4 نو هم به دا هغه ویلیو اخلي. بیا به زه د ال سره خوا کې سیمی کولون چې کوم دی د شفت او سیمی کولون چې زه هم دی نه به کولون جوړ شي را بشي. د دې مطلب دا دی چې دا ما سره رینج دی یعنی د دې ځای نه سټارټ شو کوم ځای پورې به ځي په سیکوینس کې زه به ورته وایم چې دلته H4 پورې راشي نو زه ولیکم H او 4 چې څنګه ولیکم نو په خپله وګورئ سلیکشن وشو. اوس به زه بریکټ ما کولو کړی دی نو واپس به زه دا بریکټ بند کم او انټر به کم نو عمقه سم ما سره راغی د دې پلس شو. که دا زه په دې ځای اپلای کم نو تاسو ته وګورئ سم بریکټ اوپن د دې دا واخست. یو بل طریقه هم کولی شو چې زه دا ټول سلیکشن کم د دې په خپله کولون هر څه ولیکي رینج د سلیکټ د دې ځای نه واخله تر د دې ځای پورې بریکټ مې کلوز کو او واپس مې انټر ووهه نو مغه 400 راغی. نو د سم فارموله دغه ده. دې ځای کې به خیر زه تاسو ته هم لیکم چې سم بریکټ اوپن او سیل 1 کولون سیل 2 ټیک شو. دا ما سره فارموله ده. خو د دې نه وړاندې به تاسو څه لګوئ د دې نه وړاندې به خامخا از ایکوال ټو ساين لګوئ چې کله هم فارموله انټر کوئ. اوس دا فارموله زه یم چې لاندې ټولو پورې راشي نو طریقه همغه را چې زه به راشم او د دې په دې زه کلیک کړم چې کله دا پلس ساين چینج شي زه لاندې پورې راغلم نو دا ټول ما سره
د دې سم راغی. که ستاسو چاته څه شک وي خیر یو ویلیو چینج کړو دلته دا 325 دی دې سره زه 5 نور ایډ کوم نو دلته به دا 65 کم 330 راغی. اټومیټیکلی دا چینج کیږي. د دې ضرورت اړو پیښیږي نه چې هر وخت تاسو دا سیل جوړ کړئ دا فارمیټ دا تاسو جوړولی هم شئ بیا یوز کولی هم شئ. د دې لپاره دا ټول موږ یوز کوو. اوس راغی د پرسنټیج. نو د پرسنټیج دپاره موږ سره نارمل فارموله څه ده از ایکول ټو به ولیکئ او چې څومره مارکس د سټوډنټ اخیستی دي دا به موږ ډیوایډ کړو. د ډیوایډ دپاره به سلیش نښه ولګو. په څه باندې به ډیوایډ کړو ټوټل مارکس چې څه دي په هغې باندې به وکړو او انټر به کړو. نو دا د 80% پرسنټیج په خپله واخیستو. ولې واخیسته؟ ځکه چې دلته کې پرسنټیج لیکلی شوی هم دی ډایرکټ د واخیسته. که چېرې دا زه نمبر ته راشم تاسو ته ما د ویلو چې دا به زه ډیفاین کوم جنرل یې کم نو دی به د ویلیو 0.8 راغله. دا جنرل شو پرسنټیج اوس نه دی. یعنی 400 چې کالکولیټر کې زه راواخلم او په دې کې زه 400 ډیوایډ کم په 500 باندې نو ما سره ریزلټ راغی 0.8. همدغه ریزلټ دلته ولیکه. خو دا زه 0.8 کنورټ کول غواړم نو زه به څه وکړم نمبر ته به راشم او په دې ځای کې یو ډایرکټ دلته پرسنټ لیکلی دی. که دلته نه دې ځای ته راشئ او په دې ځای کې هم پرسنټیج لیکلی دی چې پرسنټیج ته راغلم نو د 80.00% ورسره ایډ کړ. یعنی ده ورسره 100 ملټیپلای کړ په خپله باندې نو پرسنټیج راغی. اوس که زه کنټرول F2 پریس کم او وګورم چې زما ډیټا څنګه ښکاري په پرنټ کې به څنګه ښکاري نو دا زما سره د پرنټ هغه ریویو ده. اوس زه بیا غواړم چې زه دا ټول پرسنټیج چې کوم دی تازه دې ځای پورې راولم چې ټولو پرسنټیج روزي نو مختلف پرسنټیج یې موږ له راکړل. زه اوس داسې هم کولی شم چې په دې کې زه A ګریډ B ګریډ دا هم ورکړم. خو د هغې فارموله لږه بیا سختیږي. هغه کنډیشنل فارمیټینګ پکې راځي نو دا زه به دا فلحال سکپ کم. بیا که د چا ډېر ضرورت وو تاسو پوښتنه مو کړه نو زه به د هغې دپاره بیا له ویډیو درته جوړه کړم یا به درته زه فارموله ولیکم. خو ډېر ایډوانس نه ځو ځکه دا ډېر بیسک دی. دا ما سره یو پوره ریکارډ جوړ شو د سکول. اوس یو بل دلته خو ما سکول نوم لیکلی دی خو یو بل زه به څه کوم دلته راشم او یو رو بله انزرټ کوم. په انزرټ مې کلیک کړ دلته رو راغله. زه لیکم چې دا ډیټا د څه ده. فار ایگزامپل دا موږ سره د انوول سکول ریزلټ شیټ دی. سلیکشن مې وکړو او مارجن سنټر مې کړو. سایز یې لږ کموم یا دلته فارموله کې هم مونږ فارمولا بار کې هم مونږ لیکلی شو. annual examination کنټرول F2 مې ووهه. دلته خیر لږ ګورو څنګه راځي. زه یم چې دلته هم یو زه بارډر ایډ کم نو زه دا کولی شم چې په دې مې کلیک کړ دلته بارډر ته راغلم دلته هم کلیک شو بارډر ته راغلم. نو اوس وګورئ دا مرج شوي دي. مرج شوي به صرف او صرف دا ټول یو سیل ته جوړ شوی دی نو ځکه دا موږ ته به صرف یو سیل بارډر به دغه جوړ ښي. واپس زه راځم. اوس ما سره خو دا ډیټا راغله د دې ما سیټینګ هم وکړو هر یو څیز برابر شو. پرسنټیج هم ما ته راووتو. دلته ورته زه پوزیشن دپاره یو خو فارمولې باندې چې کوو نو په هغې کې به لږ ایډوانس دی بیا به ډېر نه پوهېږې نو ځکه زه څه کوم دلته زه مینولي کوم. خو د مینولي کولو لپاره یو طریقه بله هم ده چې زه دلته دا ټول سلیکټ کم زه رایټ کلیک کم او په دې کاپي کم یا د دې ځای نه ډایرکټ راشم او دلته کاپي ووهم یا په کیبورډ کې کنټرول C ووهم. دې ځای کې فار ایگزامپل زه دا ډیټا پیسټ کوم نو زه چې رایټ کلیک کم خو دلته به زه پیسټ نه وهم. که زه پیسټ وهم ایرر ورکوي ځکه چې دا د فارموله کاپي کړه د ویلیوز نه دی کاپي کړی. کنټرول Z مې که واپس رایټ کلیک کوم او په دې کې به زه څه چل کوم ویلیوز به کاپي کوم یعنی څه ویلیوز چې هلته دي. ټیک شو. نو رایټ کلیک پیسټ آپشنز کې دلته کې ویلیوز که زه فارموله کوم فارمولا شو ترانسپوز شو فارمیټینګ شو پیسټ لینک شو مخکې ایکسپلین کو. خو دلته زه سما صرف ویلیوز پکار دي. ویلیوز رالل خو پرسنټیج را نغی نو زه څه وکړم دلته بیا پرسنټیج ته راغلم
او دا مې پرسنټیج ته کنورټ کړ. دلته سورټ اینډ فلټر کې سمالسټ ټو لارجسټ یا لارجسټ ټو سمالسټ کوم چې ما ته ډومبي پته ولګي. لارجسټ دلته څه ایکسپینډ سلیکشن نه، زما سلیکشن نه دی پکار که زه سلیکشن وکم ما سره دا ټوله دی خوا دا ډیټا چینج کوي. زه صرف کنټینیو وذ کرنٹ سلیکشن کوم او د سورټ کوم. نو اوس 91% په ټاپ راغلی، نو په دې کې به زه وګورم 91% دا دی. بعضې نیم وخت کې په پوینټس کې هم راځي، نو زه واپس دا سلیکټ کوم او د دې زه ډیسیمل پوینټس ورسره لګوم. دلته څو دي؟ دلته 2 پوینټس دي ورسره، نو صحیح. اوس زه بیا سورټ اینډ فلټر لارجسټ ټو سمالسټ خو کنټینیو وذ کرنٹ سلیکشن. اوس 91.2 چې کوم دی دا 1 پوزیشن دی، یعنی دلته زه رالم نو دا 91.2 دا 1 شو. ټیک شو. د دې ځای کې دا هایلایټ کوم چې ما ته پته لګي چې کوم کوم څیزونه ما وکړل. اوس 90 ورپسې بیا دی، نو 90 دلته دی دا 2 شو. اسې دا زه بیا هایلایټ کوم 86.4 دی، نو 86.4 دا یو دی، دا 3 نمبر شو. او دغه شانتي دا ټوټل بس په دې ته وګورئ او چې څه راځي دا ډیټا به دلته انپوټ کړئ. نو دا مینولي طریقه ده موږ سره. د شیټ خبره راغله، یو بل شیټ زه جوړوم، نو زه په دې راشم او پلس مې سلیکټ. یو پلس مې سلیکټ کړ، د ما سره بل شیټ دی جوړ کریټ یې کړ. دې له زه نوم هم چینج کولی شم دې شیټ له. په دې 2 طریقې، یا ډبل کلیک کم نو د به رینیم شي، یا په دې رائټ کلیک کم او په دې کې رینیم سلیکټ کم. دا ما سره د کلاس وایز ریزلټ، یعنی ټول کلاس دی، نو زه ولیکم کلاس وایز ریزلټ شیټ. خو زه غواړم دا چې زه د دې یو ماشوم ډي ام سي جوړه کم، د دې هر ماشوم ډي ام سي جوړه کم او د هغه په صرف په هغه یو کې دا صرف د هغه ډیټا راشي. نو زه دلته راځم او دلته اول زه رینیم کوم، څه ورته ورکم سټوډنټ وایز ریزلټ شیټ. نو ډومبي خو اول لږ شان ډیزاین کوم. گورنمنٹ های سکول دی، دا ما کاپی کو او دلته رالم پیسټ مې کو. خو د امرجن سنټر ته زه ختم مې ته کو. ورپسې زموږ د سره څه دی رول نمبر دی، د ټول نه ډومبي رول نمبر راغی، نوم دی سټوډنټ نیم راغی. ورپسې بیا کلاس دی، پس د هغې بیا سبجیکټس دي. نو دا سبجیکټ زه زر کاپی کوم او پیسټ کوم. د ټول نه ډومبي خو دې نه زه دا بارډرز ختموم چې په نو بارډر ته به کوم. زه یو بل څیز کوم، زه ویو ته راځم. په ویو کې چې ما ته دا څنګه ښکاري، په دې ویو کې نارمل په ځای زه پیج لی آوټ سلیکټ کوم. نو پیج لی آوټ مطلب دا شو چې دلته زما پیج دې ځای پورې ختمیږي. نو ما ته اوس پته لګي چې بل پیج به کوم ځای شروع کېږي. نو خامخا موږ خو ډي ام سي غواړو چې هغه موږ سره په هر یو د هر ماشوم په بیل بیل پیج پرنټ شي. د هغې لپاره ما صرف دا ویو چینج کړه، دا نارمل ویو دا صرف ما ته ښکاري. په پرنټ کې د پرنټ پیج لی آوټ چې کله راشي نو دې مطلب څنګه چې په پرنټ کې به راځي. اوس ګوره زه مینولي، یو خدای چې زه مینولي به دلته ګورم 101 نمبر دی، زه 101 لیکم، بیا دغسې سټوډنټ نیم لیکم. نو دا به مانه ډېر زیات ټایم واخلي. موږ خو کار اسانول غواړو، نو د کار اسانولو لپاره به موږ څه چل کوو. اول د ټول نه ډومبي به زه رول نمبر دلته نه دا زه کاپي کم، هوم ته راغلو دلته کاپي مو که، یا مې په کیبورډ کې کنټرول سی ووهه، دې ځای ته راغلو او دلته به زه پیسټ اوس نه وهم، نه به پیسټ ویلیوز وهم، زه به وهم پیسټ لینکس به وهم. یعنی هلته چې څه لینک دی زه د هغه ځای د دې سره لینک کول غواړم. که زه هلته ډیټا چینج کوم چې هغه ما سره دلته هم دا ډیټا چینج شي، نو د هغې لپاره یو هلته مخامخ هم پروت دی پیسټ لینک. که دغه هلته نه میلاویږي نو په دې پیسټ سپیشل ته به راشئ او په دې ځای کې دلته پروت دی پیسټ لینک، په دې به کلیک کړئ. نو اوس دلته فارمولا بار کې تاسو وګورئ دې څه وایي چې از ایکول ټو دا ویلیو څه ده، دا کلاس وایز ریزلټ شیټ دی. دا یو په هغې کې ډومبی کالم دی، ای کالم دی او 4 رو ده، ای 4 د هغه ځای نه دا ډیټا راغلی ده. که زه دلته راشم او دا وګورم نو دا هم د دې ای 4 نوم دی او کلاس وایز ریزلټ شیټ د دې شیټ نوم دی. ورپسې زه بیا اوس دلته دا قواري به یو ځل وکړو، بیا به د دې ټول سټوډنټس دپاره به بیا موږ ته لږ اسان شي. نو بیا سټوډنټ نیم دی، دلته زه رالم او د دې نه مې کنټرول سی که کاپي شو او دلته چې زه راځم نو زه به دلته رایټ کلیک باندې پیسټ سپیشل کې یا ډایرکټ پیسټ لینک به زه کلیک کم. نو ما سره
د سټوډنټ هغه نوم هم دلته راغی. دغه شانتې کلاس ته کلاس وایز ریزلټ شیټ دلته راغلم، کنټرول سی مې که، دې ځای نه مې رایټ کلیک او پیسټ لینک مې که، یعنې هغه لینک دلته راغی. اوس د دې که زه فارمیټینګ کوم نو فارمیټینګ هلته څه مسله نه کوي، یعنې که زه د فونټ سایز غټول غواړم یا فونټ ورکوټې کول غواړم نو د دې هېڅ مسله هلته نه راځي، ځکه دا فارمیټینګ دی. زما صرف ویلیوز دلته راغلي دي. نو د هغې لپاره زه ړومبي خو د دې ټول دا فونټ لږ سایز غټول غواړم 14. دغه شانتې دا زه ویم چې دا درې واړه دی لیفټ الاین شي رایټ الاین شي، لیفټ الاین به ښه صحیح دی. دا زه بولډ کول هم غواړم چې بولډ شي. دلته زه د انګلیش ډیټا ته راځم. انګلیش دپاره موږ سره څه دي، اول خو موږ سره یو دې خوا به راځي اوبټین مارکس چې څونه راځي، ورپسې بیا ټوټل مارکس، ورپسې بیا پرسنټیج. زه ویم چې د دې څه فارمیټ دی، د دې دې هم شي نو په دې به زه راشم او فارمیټ پینټر ډبل کلیک مې که او دا ټول مې سلیکټ که، د دې هغه بدل شو، اسکیپ مې ووهو. دې ځای نه لږ لږ زه دا دې ویټ غټول غواړم، برابر شو. خو دلته یو غلطي ما وکړه چې انګلیش ته مخامخ اوبټین مارکس مې ولیکه، نو زه بیا دا ټول سلیکټ کوم او کنټرول ایکس وهم، کټ شو او دې ځای کې زه پیسټ کوم نو کنټرول وی په دې نو دې ځای ته هغه ټوله ډیټا راغله. اوس د انګلیش مارکس دي، د هغه ځای نه زه کاپي کوم، دلته راغلم، دا د انګلیش مارکس دي، کنټرول سی سره به کاپي شي او دلته چې راشو نو موږ به پیسټ لینک ووهو، یعنې لینک چې کومه ډیټا دې به هلته نه ډیټا دا که زه چینج کوم نو دا به چینج کېږي. که دا 101 رول نمبر دی او زه دلته راشم 100 کم، اوس چې دلته راشم نو په خپله به دا رول نمبر چینج شوي وي. دا دې لپاره موږ دا لینک کوو. د انګلیش مارکس کاپي شو، بیا د میتس دي رایټ کلیک مې کوو، د میتس پیسټ لینک شو، ساینس پیسټ لینک، کنټرول سی. ټوټل مارکس څونه د دغه یو پیپر د 100 دي، 100 هسې د ټولو 100 دې پورې راغلل. پرسنټیج به څنګه کوو، از ایکول ټو، اوس به د هر پیپر بیل بیل کوو نو موږ به څه وکړو، دا دې باندې به ډیوایډ کړو، دا ټوټل مارکس انټر به کړو او د دې له به موږ پرسنټیج ورکړو. پرسنټیج راغی، اوس دلته یې واپس د پرسنټیج ته اړوم، ٹھیک شو. فارمولا یې کاپي کوم، فارمیټینګ یې لږ چینج کوم، فارمیټینګ مې چینج کړ، دا پرسنټیج شو، بارډر سبجیکټ، دا ایټه ما سره دا راغله. اوس ټوټل د دې ځای کوم، زه دې ځای کې ټوټل از ایکول ټو سم فارمولا همغه ده، بریکټ اوپن، دا ټول به سلیکشن وکم او بریکټ به بند کم او د دې خو ټوټل مارکس دلته هم دغه فارمولا ده نو دا فارمولا زه نه کاپي کوم او دې ځای کې رایټ کلیک باندې پیسټ فارمولا ټیک ده، فارمولا دلته راشي نو د په خپله باندې هغه چیزونه چینج کړي. او د دې ټول دواړو پرسنټیج نو از ایکول ټو 10 marks divided by total marks percentage اپلای شو. فارمیټ پینټر بیا لږ فارمیټینګ کو، دلته د پرسنټیج اپلای کو، زما د پرسنټیج نه دی پکار، دلته ته به راشم جنرل ته به راشم، د مارجن سنټر ته راغلم. دا سرسري ما سره یو د یو ماشوم ډیټا راغله. داسې د هر یو دپاره مونږ بیل بیل دا ډیټا به کاپي کو او د دې به صرف لینک پیسټ کو. اوس به زه کوم زه وایم چې په دې دویم باندې دلته د بل ماشوم ډیټا راشي نو یو خو به زه اول د دې نه دا ټول سلیکټ کم څومره چې دا ډیټا ده، کاپي به کم او یا به دې خوا په موس راشم یا په کیبورډ کې به زه پیج ډاون بټن سلیکټ کم نو دې به ډایرکټ دویم پیج ته راشي، سر ته راغی. دلته کې هم سر سٹارټ او د دې ځای هم دا سٹارټ دی، دلته به څه وکړم کنټرول وی به کړم
هغه ټوله ډیټا به ما سره راشي چې څومره ده. فارمیټینګ یې بیا لږ بدل شو. د دې فارمیټینګ به تاسو سیټینګ وکړئ یو ځل چې بیا وکړئ د دې ټول نو بیا به برابر راشي. خو اوس مین مقصد ته راځو. مین مقصد دا دی چې دلته اوس همغه رول نمبر په پیج اپ زه ځم، دلته هم دی د عایشه خان ایټ همغه دی، دلته زه راغلم او دلته هم عایشه خان دی. زه به اوس دا چینج کوم. نو یو خو مقه بیا به دلته ځم او دې ځای کې به عثمان علي کاپي او دلته ورسره اوس یو ځای یو بل سیز کوم. هغه سیز دا کوم چې دلته زه ګورم چې کلاس وایز ریزلټ شیټ کې په A کې 4 نمبر رو چې کومه ده، په A کالم کې 4 نمبر رو کې رول نمبر دا دی. زه دلته راځم او دلته ګورم چې دا بل رول نمبر چې کوم دی دا د دې څه دی دا A5 دی. باقي همغه شیټ همغه دی. نو کالم A دی خو رو صرف چینج شو. نو زه دلته راځم او دلته زه په دې ځای کې یا په ډبل کلیک یا په F2 باندې زه دلته فارمولا بار ته راغلم او د 4 په ځای ما هغه وران کو 4 مې وران کو 5 مې ولیکو انټر مې کو نو رول نمبر د 102 را دغه کو. دغه شانتي دلته دا B4 کې نوم دی او دلته چې راشو زموږ دلته دویم کې د دې یو پکار دی نو دا B5 دی. همدغه شانتي زه راغلم دلته او دې ته مې کلیک او 5 مې سلیکټ او انټر مې کو نوم چینج شو. د دې کلاس همغه عمر دی بیا دلته 4 کې دلته بل صرف 5 کا لږ خیالو کې دلته A او کالم دلته بیا A5 ته دلته B5 ته کالم نوم چینج شو. رو مغه دا بیا دلته کې کالم C شو او رو مغه دا. اوس دلته زه راځم دغه شانتي اوس دا مارکس هم دا D4 دی. نو دلته کلاس وایز ته راغلم او دلته ما وکتل نو دا D5 کې اوس د ډیټا پرته ده. نو دلته راغلم D5 دغه شانتي E4 دی نو دا به E5 وي. دا سیدا F4 دی نو دا به F5 وي. ورپسې G4 دی دا به G5 شي او H4 دی دا به H5 شي. نو دلته کې واقعي همغه ډیټا ده او دا پرسنټیج خو دې په خپله دا اکاونټ کوي نو دا د ډیټا راغله. دغه شانتي زه واپس دا سلیکټ کوم کنټرول C مې کو په پیج ډاون دریم پیج ته راغلم او دلته کې په لومبي سر کې ما کنټرول V کو هغه ډیټا دلته راغله. اوس که زه بیا چینج کوم نو دلته اوس A5 دی زه دلته وګورم نو دا به اوس A6 دی. دغه شانتي B6 دی بیا دا C6 دی دې ځای کې ته وګورئ D6 دی دلته ورپسې E6 دی او تر د څو پورې راغلی دی د H6 پورې. نو زه بیا دلته راځم او دلته ټول زه دا F دا 6 دلته رالم 6 5 مې ته وران کو او 6 مې ولیکو ورپسې دلته راغلم 6 6 6 او اخیری همغه H6 وګورئ H لیکل شوی دی او دلته به 6 کم. نو دغه شانتي ما سره دا ټوله ډیټا راغله. دا خواري یو ځلې وي د هر کلاس دپاره. بیا به دی اوس مونږ دا خود مونږ کلاس 8 دپاره وکړو. مونږ به څه کوو زمونږ به راشو فایل ته او سیو ایز به کوو. اول خو دا سیو کول غواړي ځکه دا سیو نه دی بک ونه یې لیکلي. نو لومبي د سره خو بلته سیو باندې زه کلیک کم او په براوز ته لاړم. دلته زه فار ایگزامپل ډیسکټاپ باندې زه لیکم چې کلاس 8 ریزلټ دغه راغی. خو اوس زه د کلاس 9 دپاره کول غواړم یا د 7 دپاره زه به فایل ته راشم او سیو ایز باندې به زه کلیک کم بیا به زه ډیسکټاپ ته راشم دلته کلاس 8 په ځای زه 9 کوم او په دې ځای کې به اوس زه د 9 ډیټا ټوله ور واچوم. دغه شانتي دلته به هم نو زه ما سره اوس دا دوه فایل جوړ شي. اوس که زه دې کې سیټینګ کوم نو به دلته صرف خالی زه صرف نمونه چینج کم کلاس نمبرینګ باقي دا obtained مارکس به په خپله راځي. ټوټل مارکس مخکې نه لیکلی شوي پرسنټیج به په خپله راځي. پوزیشن به مونږ کوو. دغه شانتي دلته چې مونږ راشو نو الریډي فارمیټ مونږ ته یو جوړ کړي به مونږ د هر کلاس دپاره دغسې بیل کول شو. صرف او صرف دلته به مونږ لینک چې کوم کاپي کړی د هغې به صرف دلته ویلیوز چینج کوو. که کالم چینج کیږي او که رو چینج کیږي دلته به نمبرینګ دی. خو وګورئ د ډومبي ډالر چې کوم دی د ډومبي ډالر نه پس چې څه راځي دا د کالم نومي ورپسې بیا چې کوم ډالر وي دا د رو نومي. نو په دې طریقه باندې مونږ دا ټول ریزلټ شیټ جوړولی شو. او د نن دپاره دغه پوره ورپسې به بیا مخکې ځو او بیا به یو بل پریکټیکل پې کوو. ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.